چې قرآن مجید د ختم په حوالې سره مناقضه ده. محترم ګڼ شمېر علماء کرام موجود دي. ما نه مخکې علماو تاسو ته بیانونه وکړله. ما نه وروسته به زموږ ستاسو د ټولو مشر استاذ محترم سیدی و مرشدی محدث اعظم حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ اصل تفصیلی مقصود بیان باغوئی کے ضرورت و مناسبت سره مختصر الفاظوں کی سو معروضات گزارشات عرض کوم انشاءاللہ. محترم خپل بچی دیندار جوړ کړئ، بچی دنیادار مه جوړوئ. ګورئ بچی دنیادار جوړول د هیڅ د کمال خبره نه ده. د رزق وعده الله رب ذوالجلال اغستې ده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تاسو پر خپل علاقه کې خواوشاته نظر وکړئ، معلومات وکړئ، تپوس وکړئ. انشاءالله یو دغسې سپی به درته میلاو نشي، یو دغسې پیشو مګر منګټ به درته میلاو نشي چې هغوی د رزق نه یې میلاو شوی او د لوږې د وجې نه مړ شوي وي. کله چې زما او ستا رب زناورو ته رزق ورکوي، حیواناتو ته رزق ورکوي، مګې منګټ پیشو سپي ته رزق ورکوي، بیا سوچ وکړه ستا بچی چې عالم جوړ شي، ستا بچی چې دیندار جوړ شي، ستا د بچی تعلق چې د رب ذوالجلال سره جوړ شي، ستا د بچی سینه چې د قرآن په رڼا سره منوره شي، بیا ستا بچی ته به الله رزق نه ورکوي، خامخا به ورته ورکوي، د عزت روزي به ورته ورکوي. ویرزقه من حیث لا یحتسب. د هغه ځایې نه به ورته رزق ورکوي د کوم ځای نه چې د ده په وهم و ګمان کې هم نه راځي. د دې وجې نه محترم رب ذوالجلال 1400 کاله مخکې موږ او تاسو ته تنبیه راکړې ده، وارنینګ یې راکړی دی، خبرداری یې راکړی دی. یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. او انسانانو ویښ شئ، بیدار شئ. ډېره لویه تباهي درپسې راروانه ده، ډېر لوی هلاکت درپسې راروان دی، ډېره لویه بربادي درپسې راروانه ده. ویښ شئ، بیدار شئ. د خپل ځانونه هم د هغه تباهي او هلاکت نه بچ کړئ، د خپل اهل و عیال هم بچ کړئ.